بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنن درس کی دو منصوبات و خلاصہ بیان و حال او تمیز. منگویلی و حال کی پنزم بحث تھی. اول بحث کی تعریف دا حال دے وهو ما يبين هيئة الفاعل او المفعول به لفظا او معنى. حال هغه لفظ ته ویل کیږي چې هيئت د فاعل بیانوي، ذات نه هيئت د فاعل بیانوي یا د مفعول به بیانوي یا د دواړو بیانوي. د دې حیثیت نه چې فاعل له مفعول به دی او کله به دغه فاعل لفظا وي دغه مفعول به لفظا وي او کله به د فاعل او دغه مفعول معنی وي. نو څلور اجزائی تعریف کی هغه لفظ ته ویل کیږي یو چې هيئت د فاعل بیانوي یا د مفعول بیانوي یا د دواړو دوا د دې حیثیت نه چې فاعل او مفعول دي. درې لفظا به فاعل وي، مفعول وي یا به معنی وي. څلور دویم نمبر بحث کې هم تقسیم ورلکړو د چا چې حال هيئت بیانوي دغه په دوه قسمه دي. کله دغه معمول لفظي وي یعنی عامل لفظی وی کاغه لفظ کی ذکر وی او که مقدر وی ضربت زیدا قائما زید فی الدار قائما. او کله دغه معمول والی معنوی وی یعنی د معمول عامل معنوی وی لکه هذا زید قائما. بد عامل لفظی تعریف من کړو د معمول لفظی چې دغه عامل لفظ کی ذکر وی بغیر د دین چې من اعتبار فهوی کلام تو معنی فهوی کلام تو ورکو. او عامل معنوی معمول معنوی چاته وی عامل معنوی اغا عامل ته ویل کیږي چې باقاعده په نطق کلام لفظ کلام کې ذکر. البته د فهوی کلام معنی کلام نه معلومیږي لکه هذا کې انبه او یا اشیرو. دریم به دې مثالونه ذکر شیو. ضربت زیدا قائما وقتی ما ویلو او زید دا د عاملی لفظا وی حقیقتا او زید فی الدار قائما عاملی لفظا وی خو تقدیرا مقدرا او هذا زید قائما چې عاملی معنوی وی. لنډه دار د چا چې حال بیانی کی کله دا لفظا وی حقیقتا کله لفظا وی تقدیرا او کله معنی وی. دریم بحث کی بیان د عاملو د حال د عامل نو د حال عامل کله فعل وی کله لفظی وی او کله تقدیری وی مثالونه تیر شو او کله شبه فعل وی اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ او کله معنی فعل وی المستنبط من فحو الكلام من غیر التصریح دا تیر شویو کنا. څلورم نمبر بحث کې به شرط بیانو. نو موږ ویلو شرط د حال د باردار چې دا به نکره وي او ذل حال به غالبا معرفه وي. به پنځم بحث کې د قواعد بیانو. نو موږ ولا اته قواعد ذکر کړي ذهن کې هم دي کنه. پرچه کې کله د سم راځي د پلان کی اتو قواعد نه درې ولیکا څلور ولیکا پلان کی ولیکا دا لوبم پکې نو یادې کړئ. اته قواعد کې اوله قاعده دا و کشری ذل حال نکره او خالصه نکره نه تقدیم د حال به وجوبی دی. یو تصور رسیدلی مخکې خبرم پوره ونه کړله. شرط دا دی چې حال به نکره وي ذل حال به معرفه وي غالبا. دا څوم باسو څلورم. او کوم دی کې چې حال معرفه راغلی لکه وارسل العراق کې العراق او ومررت به وحده را لزیت رزیدغه او فعلته جهدک. دا دې ټولو مثالونه کې مونږ وایو دا حال کم چې معرفه دا مؤول له یا ته نکره جوړو او یا ته مفعول مطلق جوړو حال نه دی. راځو ور قواعد له پنځم بحث. اوله قاعده کله چې ذل حال خالصه نکره وا
صرف او صرف یو تخصیص پکې شوی هغه دا چې تقدیم د حال په وشي، دین علاوه بل تخصیص پکې نو به حکم دار چې تقدیم په حال باندې، تقدیم په ذل حال باندې د حال وجوبي دی. دویمه قاعده، حال عامل کچری معنوي وي نو به حال په خپل ذل حال باندې نه مقدم کیږي، عمل کمزور دی. دریمه قاعده بخلاف الظرف، ظرف کې دغه شان اتفاق نه دی، امام سبوی په دې نه مقدم کیږي، عمل کې کمزور دی. او امام اخفش وی کچری مبتدا باندې تکیا وهلی بشرط تقدم المبتدا، کچری مبتدا په مقدم شوی ظرف باندې یا به کې قوت پیدا شوی په حال مقدم کېدلی شي. او بل معنی ولا موږ دا کړی وه بخلاف ظرف معنی دا ده چې حال په عامل معنوي نه مقدم کیږي خو ظرف په خپل عامل معنوي باندې مقدم کیږي. څو قاعدې شولې؟ درې. څلورمه قاعده مې ویلې وه چې کله ذل حال مجرورو حرف جر په وجه باندې او یا د مضاف په وجه یعنی مضاف الیه واقع شوی وه، په دې صورت کې به حال په ذل حال باندې عامل باندې نه مقدم کیږي. کہ حرف جر عامل بدے ہوئے مضاف الیہ مضاف عامل بدے ہوئے اتفاق دے، حرف جر کی اختلاف دے خو صحیح دار چلتا ہوں نہ مقدم کی ځکه عامل کمزور ہے دے. څو قواعد شو؟ څلور شو کنه. پنځمه قاعده، هر هغه شی چې دلالت کوي په هیئت د فاعل باندې یا په هیئت د مفعول باندې هغه حال جوړېدلی شي، که اسم جامد وي او که اسم مشتق وي. دا نه ده ضروري چې اسم جامد خامخا اسم مشتقي جوړ کړو. شپږمه قاعده جی، حال کله کله جمله واقع کیږي خو جمله کې شرط دا دی چې خبریه به وي. جمله کې شرط دا دی چې ما قبل سره ربط وي، یعنی د ذل حال سره به ربط وي. او ربط د پاره درې طریقې دي، واو ضمیر او دواړه نو راځي ورلا مجموعي طور پنځه قسمه جوړیږي. که جمله اسمیه وا نو واو ضمیر دواړو سره به وي یا به صرف واو سره وي، دا هم صحیح ده. او که صرف ضمیر سره وي نو صحیح ده خو سره د ضعفه. او که چېرې جمله فعلیه وا نو اولا دوه قسمه دي، مضارع ماضي. په مضارع په دوه قسمه ده، ماضي په دوه قسمه ده، مثبت او منفي. مجموعي طور څلور دا جوړ شي او اسمي او پنځه شوي. راځي ولا که چېرې مضارع وا مثبت وا نو هغه به صرف په ضمیر سره یې واو سره نه راځي، ځکه مشابهت اسم فاعل سره دی واو پکې نه راځي. او که چېرې باقي درې واړه وي یعنی ماضي مضارع منفي وا، ماضي مثبت او ماضي منفي وا، نو صرف واو سره راځي او واو او ضمیر دواړو سره راځي او صرف ضمیر سره راځي بلا ضعفه، ضعف هم پکې نه وي. څو قاعدې شولې؟ څلور. وایم شپږ شولې که نه؟ اومه قاعده هلکه شپږ شوې که نه؟ بیا واورئ. کله چې حال کله چې ذو حال نکره و تقدیم د حال په وجوبي دی. یو دویمه قاعده، کله عامل معنوي و نو بیا به حال په ذو حال په عامل نه مقدم کیږي. دوه که ظرف و بیا پکې اختلاف دی. درې او هر څلورم به هغه شی چې په هیئت د فاعل باندې دلالت کوي، په هیئت د مفعول باندې کوي، حال جوړېدلی شي. څو شو؟ څلور شوې. دا څلور شوې ښه هم زیاتي حساب کړې وه. پنځم نمبر دا اوس هم شي ویله، حال چې کله جمله وي نو هغې کې پنځه صورتونه ده. اچھا جی مجرور والا به پاتې شو. صحیح ښه اوسه پورې څه وشو؟ شپږ وشو. یو پکې دا و چې کله مجرور وي نو بیا په حال نه مقدم کیږي. صحیح شو. او یا د جملې والا شپږ. اومه قاعده پکې دا وه چې کله ماضي مثبت حال واقعي نو قد به پکې لازمي راوړو، ولا بد فی الماضي المثبت من قد. څو قاعدې شولې؟ و اتمه قاعده دا وه چې حذف د عامل د حال هم کله کیږي، نو کله جوازي وي چې صرف قرینه موجوده وي، مقالیه وي او که حالیه وي. لکه
راشدن مهدی مثالو. او کله کله وجوبی وی حذف د عامل د حال کله وجوبی وی دا به کله وی چې کله حالي مؤکده وی یو او شرط ولا بداد ان تكون مقررة لمضمون جملة اسمية به ولا شرطم ده تصور رسیدلی. نو اتم قاعده د حذف مساله ده کله حذف د عامل جوازی وی لکه مسافر ته راشدن مهدیه دا قرینه حالیه ده او کله قرینه مقالیه وی لکه یسری ته وی کیف جئت او راکبا او کله هم عامل حذف د عامل چې دا وجوبی وی دا په بعضی احوالو د حال مؤکده کې وی دا سیم ویلو حال مؤکده تعریف عمر لکړو دا حال چې د خپل ذل حالنا عام طور نه جدا کیږي. زید ابوک عطوفا مهربانی توب دا پلار د زید نه جدا کیږي پکې وی دیر بارم به شرط ویلو د حذف وجوبی د عامل لپاره چې دا حال به مضبوطون کوي مضمون د جملې اسمی. نو کچری مضبوطون کې نو یا مضبوطون کې او جزء جمله یا جمله فعلیه و نه بیا حذف وجوبی نه وی. به بیان د تمیز هم شروع کړو توجه جی پدې کې پنځه مباحث اول بحث کې د تمیز تعریف او څلور اجزا باندې مشتمل هغه لفظ ته اسم ته ویل کېږي یو جز يرفع له بهام چې بهام لري کې دو جزات انزا مستقر داسې بهام چې هغه وضعا ثابت وي درې جزا او د ذات مذکورانه به لري کوي ذات مفردنه او یا د ذات مقدرنه یعنی د نسبتنا څلورم جز شو. به دویم بحث کې تقسیم د تمیز کړي او دوه اقسام ته توجه جي. تمیز په دوه قسمه باندې ده. یو هغه تمیز دی چې د ذات مذکورانه ابهام لري کوي د ذات مفردنه بل هغه تمیز دی چې د ذات مقدرنه ابهام لري کوي یعنی د نسبتنا. دو دریم بحث کې د اول بیان شروع کړو بلکې اولم دوه قسمه کړو. کله چې د ذات مذکورانه تمیز راغلی نو یعنی ذات مفردنه دوه قسمه کله مقداری وی او کله غیر مقداری وی. کشر مقداری وی نو د دې دریم بحث ته وتوق شي بیان کې به بګد دوه قواعد وایو. بیان دا دي چې تمیز کله ابهام لري کوي د مقدار نه مقدار کله عدد وی او کله غیر عدد وی. عدد مثال عندي 20 مثلا رتلا عندي 20 درهما او کله غیر عدد وی د غیبه څلور قسم دي. وزن عندي منواني سمنا او کلا کیلوی قفیزانی برن او کلا زراعوی زراعانی صوبا او کلا مقیاس وی على التمرة مثلها زبدا. بهر حال مقداری څو قسمه شو چې د مقدار نه ابهام لري کې مجموعي توري پنځه قسم شو. دې لپاره دوه قاعدې دي. اوله قاعده دا ده کچره د تمیز اسم جنسو په دغه صورت کې با تمیز همیشه لپاره مفرد راوړو. دویمه کچره قصد انواع بګی شوی به مفرد نه راوړو تسنیه سره تسنیه کوو به جمع سره به جمع کوو. او دریمه کچری تمیز اسم جنس نو نو به چې د چا قص شوی او دغه موافق به راوړو د تسنیه دی کړه جمع دی. دا درې اجزا دی وی قیدی وکا. دغه قاعده بده کې داوا چې کله اسم تام وی پتنون د تسنیه سره او یا بتنوین سره نو اضافت جایز ده د اسم تام تمیز تا. اسم تام چاته ویل کېدلو دا غ اسم ته ویل کېدلو چې دې اضافت نه کیږي تر څو چې تام وي. په تمامیت اسم په څو طریقو راتللو موږ ویلو په درې طریقو راځي. څلورو کم کم نون سره نون د تسنیه یو کو د جمع وي دریو طریقو ښه دریو نون د تسنیه یو کو د جمع وي تنوین سره او دریم نمبر اضافت سره. نو کوم مثالونه چې مختلف راوړي دي هم دې ته کتلی دي چې بچا سره تام شوی دی. اعتراض جواب هم کړو کنه. خجی مخکې راځي
څلورم بحث چې کله تمیز د ذات مذکوره نه وي توجه جی یعنی د ذات مفرده نه وي خو غیر مقداري وي نو د هغې بیان یوه قاعده و بیان یې دا دی چې تمیز څنګه د مقدار ابهام ختمی د غیر مقدار هم ختمی عندي خاتم فی الظن خاتم اسم تام دی بتنوین سره فی الظن دا غینه تمیز دی او قاعده ورلدا ده چې دلته اضافت د اکثر د خلک اضافت کوي مقصودم حاصلېږي تخفیف هم وي خاتم فی الظن تاسو ورسېدلی به پنځم بحث کې کله چې تمیز ابهام ختمی د ذات مقدره یعنی د نسبت نه په دغه نسبت کله جمله کې وي مثال ذکر کړو طاب زیدن نفسا کله دغه ابهام په شبه جمله کې وي زید طیب نفسا علما او کله دا په اضافت کې وي لا غیر لله دره فارسا صحیح ده خبره نشته ورسېدلی که نه ورسره هم دا مسله ذکر کړې وه چې صاحب د کافي پنځه مثاله راوړي مجموعي دوروداري ورسره لګي کم یو هرې ورسره جمله وي که شبه جمله وي او که اضافت وي جمله وي زید طاب زید نفسا علما دارا او ابوة ابا زید طیب نفسا ابا دارا علما ابوة او اضافت ولا خپل څه مثالو يعجبني طيبه نفسا دارا علما ابا ابوة بهرحال پنځه واړه لګي به موږ ویلي مجموعي طور جوړیږي 12 یعنی د ګڼ مثالونه ولې راوړي دا د اعتراض ته جوړ کو سم ټیم شته نو ګڼ مثالونه ذکر راوړي دي چې اصل کې تمیز چې دی که نه دا مجموعي طور څلور قسمه راتلی شي او رفع د ابهام کله د منتسب عنه نه کوي یو کله د متعلق نه کوي دوا او کله د دواړو نه کوي درې نو که رفع د ابهام د منتسب عنه نه کوي څه مطلب نه د اصطلاحات هم بیان کړي راځي د اصطلاحات وایو بیا به ټولو صورتونو پکې بیان کو نو منتسب عنه اصل کې اسم تام ته ویلی کېږي د چا په وجه باندې چې تمیز ته نسب ملاو دی تمیز یې منتسب عنه دی نسب حاصل کړی دی بعده پس د هغې نه لکه طاب زیدون کې زید منتسب عنه دی یا هندي رتلون کې ووایه رتلون کې رتلون چې دی که نه رتلون دا منتسب عنه دی برحال طاب زیدون صحیح دی او کله دا تمیز چی که نه دا د دې تعلق د منتسب عنه د متعلق سره لکه د زید متعلق څوک دی اب نو تمیز د هغې سره ابهام د هغې سره تعلق وي د هغه بیان کوي څو شو دوا او کله د دواړو کوي بیا دا تمیز څلور قسمه راځي کله عین وي غیر اضافي وي لکه نفسا کله عین وي او اضافي وي لکه اول کم یو عین وي غیر اضافي وي لکه دار شو نفس شو عین وي اضافي وي اب شو صحیح شو څو شو دوا او دریم عرض وي او غیر اضافي وي لکه علم عرض وی اضافي وی لکه ابوتن اوس خو ورسېدلی نو رفع د ابهام کله د منتسب عنه کوي کله د متعلق کوي کله د دواړو درې صورت دي او تمیز خپله څلور قسمه دی هر یو سره څلور ولګوه څو به شي 12 نو پنځه مثالونه هغه راوړي دي کم مثالونه چې مستعمل دي او کم غیر مستعمل ودي نو هغې پرېښي دي وي توجه جي
دا خو د دې بیان شو. بیا دې لپاره موږ ویل درې قاعدې دي. اوله قاعده ولا دا ده که چېرې تمیز اسم او تصریح په دې کې نه و چې دا د منتصب عنه دپاره شي، دا دوه قاعده لګوئ. اسم او تصریح په دې کې نه و چې د منتصب عنه دپاره دي شي، نو بیا به موږ ګورو که چېرې منتصب عنه دپاره جوړېدلو، دا د قاعدې اول جز دی، نو منتصب عنه دپاره به هم جوړو او متعلق دپاره به هم جوړو، او که منتصب عنه دپاره نه جوړېدلو دا دویم جز دی، بیا به صرف متعلق دپاره جوړو. او دریم جز د قاعدې دا دی بیا دغه تمیز چې دی که چېرې اسم جنسو په دواړو صورتونو کې به فیهما دواړو صورتونو کې به مفرد راوړو، او که چېرې قصد انواع وشوی بیا به تثنیه جمع کوو هم، او که چېرې اسم غیر جنسو نو په دغه صورت کې به بیا هم د چا چې قصد شوی د هغې موافق به راوړو. دا یوه قاعده شوله. دویمه قاعده دا ده که چېرې دا تمیز اسم نه صفتو، نو بیا دې کې هم درې جزه موږ لګولي وو. یو دا چې دا به منتصب عنه دپاره یا به موصوف شي، رفع د ابهام د هغې به کوي. او دویم نمبر د دغې موافق به هم وي، د منتصب عنه به په افراد تثنیه جمع کې تذکیر و تانیث کې موافق هم وي، وطبقه وطبقه نورې قسم کړی وي. او درې حال هم جوړیږي، د حال تعریف هم به صادق راځي. البته تمیز د دوه وجو نه اوله موږ بیان کړی. تاسو پوه شولې څو قاعدې شولې؟ دوه. بیا درېیمه قاعده موږ اخیره کې بیان کړې وه چې عامل تمیز چې په خپل عامل باندې مقدم کېدلی شي که نه، نو به دې اتفاق و کامل اسم تامو نه به نشي مقدم کېدلی، عمل کې کمزوری دی. او کامل فعل صراحتن و غیر صراحتن نو به نو صحیح مذهب دار چې به هم نه مقدم کیږي. او وجه څه وځکه موږ ویلیو دغه تمیز چې دی کله د مؤول د فاعل نه بینه، او کله کچری متعدی کی نو فاعل جوړیږي، او کله لازمی کی فاعل جوړیږي. به هر صورت یا خو فاعل حقیقی او یا معنوي او دواړه چې دا په خپل عامل باندې نه مقدم کیږي، کامل فعل او که اسم کار څوک. تاسو پوه نه شوئ. البته امام مازنی او مبرد دواړو ویلیو چې کچری عامل فعلو نو په دغه صورت یا بلکې ورپسې ورشه عامل فعلو اسم فاعلو اسم مفعولو نو عامل قویه دی، نو به تمیز چې په خپل عامل باندې مقدم کېدلی شي. ادوا دلیل یو ورله عقلي و یا عامل قوي دی، یو ورله نقلي و هغه شعر هم ویلی. څنګه و؟ همدغه دی خو چې زیره پیدا کو. اچھا جی. اتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كاد نفسا بالفراق تطيب. استدلال دا سکړو شالک کاده کی ضمیر شان دے او تطیب کی سلمہ ته ضمیر راجی دے نسبت کی با کم د تطیب نسبت چې ضمیر یعنی سلمہ ته شویږي کی با هم دے او نفسن مخ کی کم ذکر دے غی تمیز دے تمیز مقدم شوی دے. نو دا یو احتمال د ترکیب اگر که یو احتمال بګی دا چې د کاده ضمیر کم حبیب ته راجی دے اغي نسبت کی با هم نفسن لري کړي په دغه صورت کې به استدلال لغو نه جوړیدلو. برحال دغه پنځه مباحث په حال کې مو او پنځه مباحث په تمیز کې مشو.